بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، ولب خان شیرپو ستاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو، څنګه تاسو ته پته چې سیاسي هلې ځلې روانې دي او اوس چې کوم معیار دی نو زیاتره سیاسي ډلې چې کوم دی نو ټیکټ ورکوي وکیلانو له یا صحافیانو له. په دغه حال کې ګرانو کتونکو چونکې موږ یو پیره هڅه کړې ده د ټي ایل پي د طرف نه، او بیا په هغې کې سټی راواغوستی شول او هغه انتخابات سرته ونه رسېدل. ډېر خلک زموږ نه تمه ساتي، خو دلته کې چونکې په الیکشن باندې ډېرې زیاتې خرچې راځي او خو نوره خرچه نه کوي نو چې 400 ته هم روزي او په ګاډي کې روزي او تیل اچي نو خپل ځاني دغه تیل اخراجات خو هم نه منو. ډېر خلک زموږ نه دا تمه ساتي، خو بیا هم اراده چې کومه لرو او فرض که داسې موقع موږ ته میلاو شوله نو هغه د ټي ایل پي نه یعنې تحریک لبیک نه چې کوم دی نو الیکشن به کوو. خو وسایل هم دغه دي چې سشته دی نه، او بیا هم د 400 په خلکو دا اعتماد شته، دا امید ترې لرو چې د دې ودرېدو وروسته به دغه خلک، دغه جاګیرداران، دغه وډیراګان، دغه ټوپکمار، دغه ډېرو پیسو والا، لوی لوی خویلو والا، د لوی لوی جایدادونو مالکان یا زموږ په دې علاقه کې انټرنیشنل سمګلران هم دي، راتلونکي الیکشن کې به هغوی هم چې کوم دی ودرېږي نو دغه به مسترد کوي. او زموږ قام ته دا خواست دی چې هغې خلکو له ووټ ورکړې چې هغه د ځان هم تپوس کولی شي او د قام هم تپوس کولی شي. په دې ماضي کې د قام اواز راپورته کړی دی، خو په صحافي لیول سر راشي نو دا کې هم سوچ پکار دی. نو ګرانو کتونکو، په دې اړه باندې د ټي ایل پي کې ډېر لوی لوی شمولیتونه را روان هم دي. ډېر خلک چې کوم دی د ټیکټونو چې موږ له به ټیکټ راکړي، خو دا یو داسې ډله ده چې د دې په بیانیه کې ملاوټ نشته، چې څه وایي هغه کوي، چې څه نشي کولی هغه نه وایي. بل امیدوار بې باکه او امیدوار هغه چې هغه د قام بیا خدمت کولی شي او د اسلامي اصولو لاندې د 400 پښتونخوا او پاکستان خدمت وکړي. او ناره ده اسلام او پاکستان عوام. په دې درو نارو باندې هغوی کار کوي. او سعد حسین رضوي صاحب 24-28 کاله عمر دی، خو حوصله، جذبه، قابلیت، پوهه د هغې ثاني نه لري. بیا ډاکټر محمد شفیق صاحب چې مرجان علي ما سره خوا کې ناست دی، ورته ووایي چې د پنجاب خلک هغه سره کومه مینه کوي یا د سند، نو حیران به شي چې ډېر عجیبه شانتې. او بل هغه ته تقریر کې چې کله راپاڅون هغه ته شعله بیان وایي، او د هغه تقریر ته ټول فنډال چې په لکونه خلکو هغه ورته ودرېدل. او ډېرو خلکو نه موږ تپوس وکړو نو وایي موږ د امیني صاحب تقریر ته په انتظار یو چې د هغه تقریر وورو. او تقریر هم چې کوم دی نو د هغه تقریر 3 نمبر، یعنې په پارټۍ کې د هغه 3 پوزیشن دی دې وخت کې. 2م چې کوم دی نو هغه د انس صاحب دی چې د هغه د باباجي صاحب زوی دی. او بیا ړومبی چې کوم دی نو هغه سعد صاحب دی چې هغه هم د باباجي صاحب زوی دی. نو دې صوبې سره تعلق ساتي او بیا د ضلعې سره تعلق ساتي. نو یقینا چې 400 عوام به د هغه ملاتړ کوي. او بل خو په مذهبي جوماتونو کې خوښ جومات ګڼو نو هغه یو دغه جومات دی. نو ګرانو کتونکو، په دې هم څو خبرې کولې چې ډېر خلک رابطې کوي الیکشن حوالې سره. دا خو د مشرانو خبرې دي چې هغوی څنګه کوي، خپله موږ هغه وسایل نه لرو، نشته را سره. یعنې بلکل هم خواهش دی، خو چې چا کوڅې له خو لاړ شو که نه چې صرف چاته ور ووخو چې یاره موږ هم د الیکشن ته ولاړ یو، دا هم نښه ده. د هغې وسایل نه لرو. نورو دې قام ته دا وایو، خو موقع راله نو دا افسرانو له چې دا نن دا زموږ نوکران چې دي په دې ادارو کې چې ناست دي او دا د دوی دا کوم سوچونه دي که نه، دا سوچونه به وله بدلو. دا به قام له ځي، دا یاد ساتئ. دا به دې قام له راولم او دا به په دورشل باندې دې قام نه تپوس کوي چې تا ته څه مسله ده. بیا به دې دفترو کې نه چې صاحب ته به ګنټه ګنټه بار ناست دی او صاحب نور ټیک نه دی او صاحب سره وخت نشته. چې کوم افسر وخت نه ورکوي که نه، نه دې ګریوان نه د نیولو چلې راځي. دا هم د سره واده ده. او بیا چې شاته داسې یو جومات دي چې د هغوی یوه خبرې چې د الله کتاب دا وایي او حضور پاک صلی الله علیه وسلم موږ ته دا لارښودنه کړې ده.
د الله کتاب دا و چې الله موږ ته دا احکامات را لېږلي دي او حضور صلی الله علیه وسلم ژوند داسې و دا نه چې پلانکي مولا داسې وایي پلانکي مشر داسې وایي په پلانکي کتاب کې داسې دي نه دوه خبرې د الله احکامات د الله په کتاب کې په قرآن مجید کې او حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې زموږ اخري نبی دی د هغه نه پس په بل نبي نه راځي هغه موږ ته دا لارښوونه کړې ده حدیث دا وایي بس په دغې باندې عمل درآمد کوي مرجان الله و مقور کومه الحمدلله راتلونکي وخت کې به د 400 اکثریت صحابیان چې کوم دی ورې دا ته واضح وایم چې هغه د ټیلپي سره چې کوم دی نو مینه ساتي شفیق صاحب سره مینه ساتي ډاکټر محمد شفیق صاحب سره موږ سره دلته کې جاوید محمود دی محمد شاه دی داسې نور ډېر ملګري دي د هغوی تاثرات هم د سر وختن په وختن شریکوو ها مرجان علي صاحب څه به وایي ډېره مننه لبخاز صاحب چې تاسو راغلئ زموږ د افس ته غریبخانې ته او تاسو خو ډېرې تفصیلي خبرې وکړې او د ټیلپي حوالې سره خاص کر نو موږ هم درې ورځې د شفیق امین صاحب په سربراهۍ کې دې ځای نه تللي وو اول تم ټول پروګرامونه وکتل لکه چې مطلب دا دی تاسو د مذهبي ډلې یو خبره وکړه نو دلته هم په پاکستان کې او بلکې په د پښتونخوا کې مذهبي پارټي شته چې هغې سره به هم لږ ټچ ورکوو هغوی دپاره چې دې مذهبي پارټۍ کې کومه جمعیت العلماء اسلام ده او د ټیلپي کومه پارټي ده هم مذهبي پارټي ده دوی کې د ځمکې او د اسمان فرق دی هغه به لږ زه وضاحت د هغې کوم چې دغه خلک کوم ټیلپي ما پریکټیکل ولیدله د هغې چې کوم پیغمبر علیه السلام سره د اسلام سره دې سره چې کومه مینه ده نو هغه والله د زړه نه دغه کېږي لکه د زړه نه وي او دا خلک چې دي نو څنګه چې هغوی په تقریرونو کې ووایي چې یاره دا خلک چې کله ایوانونو ته لاړ شي نو د دوی نه بیا په ختم نبوت څه کار وي بس د خپل کورسۍ مقصد یې وي او د هغه ځای پورې د هغوی پایټي دی عوام دپاره نو زمونږ د ټول لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه د ټولو خلکو ته دا خواست دی چې هغه خلک روباسئ د ایوانونو ته چې کوم ستاسو د دغه ختم نبوت دپاره په صحیح معنو کې چغه وایي ځکه چې هغوی وکتل موږ د په لکو خلک راغلي وو که نه والله که د خپې د ایښودو ځای پکې و لکه یو سړی خو وي چې لکه په ټي وي موږ ولیدل او بس لکه ډېره غټه مجموعه وه خو چې یو سړی لاړ شي او ته هلته تا 3 ورځې پرلط والي او ته پریکټیکل د هغې یو بیان اورې نو والله چې هغه سکون او راحت په هغې دغه کې و لکه ډېر او بله خبره پکې دا وه مذهبي پارټو کې زه یو دا خبره نوټ کوم چې دلته جلسه وي د ما په 400 یار ځای کې چې نو د دوی نه د مونځ غټ نقصان چې دی د مونځ دغه ته مس کېږي او چې کله به الله اکبر شو نو بس هغوی به دقو نه وقفه ورکړه چې تاسو اودسونه وکړئ او که چاودسي دغلته خپله جمع وکړئ نو موږ 5 وخته مونځ هم الحمدلله په هغه مجمع کې کړی دی نو لکه دا د مذهبي د حوالې سره ما صرف د دغه یو ټچ ورکړ چې دا ګورې خلک ورته هر څه پروپیګنډه وایي چې یاره دا خلک دي دا خلک دي خو ګورې دغه پروپیګنډه بالکل غلطه ده دا یو حقیقي لکه مطلب دا د اسلام پسند خلک دي او د پیغمبر علیه السلام په ناموس باندې ځان قربانونکي خلک دغه ټیلپي خلک دي نو کم از کم دغه خلک چې دي دا اسې بدنامول نه پکار هغې غټه وجه دا چې موږ د پریکټیکل ولیدو بل په تقریر کې چې کوم دی تا چېرته غیبت وورې نه غټه زه دغه نه راتلم چې تقریرونه چې هغوی کله کوي نو د هغوی پکې دا وینا نشته چې مطلب دا دی دې لیډر پسې هغوی سپکوي یا دې پسې سپکوي خو بدقسمتۍ نه زمونږ پولیټیشن چې کوم دی دلته سیاست چې زمونږ کوم دی نو هغه د دې پورې محدود شوی دی چې په سټیج باندې ودرېږه او یو لیډر پسې چې دی نو هغه مطلب دا دی ته په سپک نظر په سپک الفاظو باندې هغه دغه کوه زه د 400 چې کوم دلته سیاسي خلک دي او پوه خلک دي هغوی ته وایو یو میسج ورکوو چې د خدای دپاره را روان الیکشن دی دې کې خپله بیانیه خلکو ته پوښ کړي چې تاسو به کوئ څه دلته 10 کاله او کړي څه دي اوس که موږ وایو چې 10 کاله دلته د پی ټي آی دور تیر شو نو زما په خیال چې په چلنج سره او په دغه سره دا وایو چې پی ټي آی څه داسې خاص څه په نظر نه راځي په دغه باندې پی ټي آی ملګري نه خفه کېږي خو لکه مطلب دا دی چې دلته څه پروګرس نشته اوس خو که مطلب دا دی چې بل ورځ ما چا نه تپوس وکړو چې یاره ته پی ټي آی سره ولې
نو هغه ماته وی چې یاره د ده سره چې دا دونه خلک دي نو موږ په دغه نیت باندې دا وکړو. اوس په زما لیډر سره مطلب دا دی یو کس زما لیډر شو او هغه سره به په لکو خلک وي او د هغه بیانیه نه وي، د هغه به د قوم ته څه کارکردګي نه وي، نو زه به هغه سره ځم د خپل علاقې دپاره لږ سوچ پکار دی. حتی سات صاحب وکته نه که نه، سات صاحب دا صرف تا چې د مذهبي پارټو ټچ ورکړه نو صرف دعاګانې به کوي که نه کار پکې وینې خو موقع ورته راله کار خو هغې خو لومبې دغه په سټیج باندې سات صاحب سره خو زمونږ چې کوم ځان له ملاقات شو او شفیق امیني صاحب سره ځان له د هغې په هغه د هغې پروټوکول الله اکبر یو داسې لیډر له چې ته ورځې لکه زه ته اوس وایم که نه زه د چارسدي درته خبره کومه چې دلته زمونږ چې کوم غټ لیډران دي نو هغې سره زمونږ ملاقات ډېر کم شوی ده او که زما ورسره شوي خو د څه په وجه په صحافت په وجه باندې شوي چې ما سره مایک دی کیمره ده نو په دغه ترو به ورسره شوي. رضوي صاحب سات صاحب چې دی نو هغه سره ملاقات زمونږ ښه اوپنلی فرینډلي ماحول کې وشو. دویمه دا چې پروټوکول مې ورسره ونیلی یار او پولیس مې او بله خبره په لکو مجمع کې چې ته خلک راځي نو هغې لپاره سیکیورټي ولاړې والله که د پنجاب پولیس مو ولیده چې یاره دلته د پنجاب پولیس هم دا شته یو ځای کې مو ولیده داسې بوډاګان ولاړو او غالبا چې تاسو ته مې چې دي دا وردي زما چې ده دا داسې خړه پړه ده او دغه شان خبرې مقصد مې دا چې د رضوي صاحب سره سیاست صاحب سره زمونږ دغه ملاقات د مېلمنو د هغه ملاسته ځای لیدلو په کابل کې د مېلمنو او هغه ما تپوس د هلته وکړه چې دا پنډال چې کوم دا شوی هغه چې دا موږ صوبایي قیادت چې دي مرکزي صوبایي قیادت دا به دلته سملي وروره واغه لاندې دره یې پیچولې وه په سړک کې د ښکلې دره اچولې وه ښکلې دره موږ خو مېلمانو زه بس لاړو موږ مطلب دا دی موږ چېرته کمره کې سم لرو هغه خسته چې لکه د اسلام دپاره په ریل مانو کې دغه کوي لنګر پپۍ نو ما چې کوم نعمت زمونږ ملګرو ښه پیمس کوي ما ته یو دغه رایاد شو هغه دغه ول نه ورکړو ملګري داسې نه چې دغه بیا اکثر د قینچي کلب چې دي ته خبره کټ کړي خو لکه هغه ول نه ورکړو چې یاره جنت خبره ده خو موږ داسې عالمانو صاحبان نورو چې جنت کې ستا کوم شي ته زړه تیر شي که نه چې یاره زما خو نن پوی ته زړه شوی وي دا له پی راشي چې ستا قجورو ته یاره چېرته به ستا کوم زړه شو دا ته زه ایماني ویم پریکټیکلی زما دغه ته زړه شو دا قجوره نه دي والله یو بره یو داسې ساده شانتی لکه ما ته اشاره وکړه قجوره یې راکړه دا ته ګورځي ایماني وی زما ورته زړه شوی ګوره خبره مقصد مې دا دی چې دغه خلک نه دي دغه خلک دغه کوچ دي کوچ د اسلام په دغه باندې مین خلک دغه دي نو کم از کم زم چې دا خلکو او اساس چې به کوم خبرو کړو نو بیا یو آیات وسرو وي چې زموږ خبره کې چرته ملاوت را نشي د کوم جهاد خبره چې به وکړه فلسطین والي سره نو دا غي به د یو صحابي حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا غي حواله به ورکړه بل دغه زموږ یو بل دغه دا مو شو چې لکه دونه خلک راځي او دي ته لکه مطلب دا دی محمد شاه د لسو زرو خلکو دغه کړي جاوید صاحب کړي داسې دا موږ چې هغه دغه کې وګرځېدو وایي دا پلان کې کړي دي دا په پلان کې کړي دا پلان کې کړي دغه مله یو خدای پاک یو لنګر یې وکړو لکه دا په لکو خلک ټول پاتې شوي او دا هر سړی چې دی بیا موږ چې کوم ځای کې لنګر لکه کوم تمبو ته کوم ځای ته به لاړو اخرني تقریر چې تا کتن هغه د لنګر مشر د لنګر مشر سرسرګیره او بلوچستانو هغه ګوره دغه ته په خپله ولاړو لکه دا ګوره دا عاجزي وي اوس خو مطلب دی دلته زه ممبر شم نو ما سره پنځه شپږ لس اتۀ پروټوکول شي او وروره هغه د شورا مشر هسې مولیان خو د اورېدلي که نه هغه 1400 کال مخکې چې مونږ اورو که نه هغه یاد به هغه تازه کول نه چې کومه خبره به کوله نو د صحابي ذکر به کوو چې کومه خبره به کوله نو آیات به وي چې کومه خبره تقریر به کوو نو هغې حواله به ورکوله چې زه دا خبره په دې دغه کوم هغې هم دغه خبرې کول لکه هغې ما یو دغه نوټ کړ چې هغې لکه عرضي خبرې داسې نه وي لکه بې ځایه خبره به یې نه کول لکه خبره به یې کوله د حدیثو نه به یې کوله د پیغمبر علیه السلام لکه دوی دا خلک چې شرپسند دي او دا جنګ او دا خبرې ډېرې کوي شرپسند خو خیر د هر سړي یو خپل سوچ دی خو زه دغه وایم
چې دغلته کوم خلک راځي دا دونه خلک یو ځای ته راځي د ډیسپلن او مطلب دا لکه دغه ښار به بیړه غرقه کړې وه او موږ چې اخر ته راتلو لکه خامخا بس دا چپس ګوتې او دا پرتې وو خو نور چېرته سرکاري املاکو ته یا مطلب دا د سړک ته یا روډ ته یا نالۍ ته یا د چا دوکان او د هغې یو بېله خبره د هغه ځای مجاهدې خلکو مجاهدې ته سلام چې وروره مصروفه مارکیټونه هغه ورته بند کړي دي پټرول پمپ یې بند دی سی ان جی بند دی احتجاج نه چا دلته خو یو مطلب په 400 چوک کې یو تنظیم شټډاون هړتال کوي اعلان وکړي هغې څو ورځې اناونسمنټ په سوشل میډیا په ریډیو په اخبارونو کې چې یار سبا به دغه بند دي او هغه چې بیا راشي نو لس دوکانه مطلب دا بند وي او 1500 کولو اسی زما سوچو چې ما دا به په انتظامی په زور بند کړي ما سی ما نه موږ پکې تاسو کو جی البته د خو یو دغه ایجنسی والو هغه دکان ته ولاړو نو هغه په پوره دکان نو ما تاسو ما ته تل تسکه ما ته چې زما دا ایجنسی دا خو زه دلته بر ځای مې دی نو ما ته تاسو باندې په زور باندې ما ته په زور نه وې د حافظ صاحب د پاره مونږ هر څه کوو دا خو 2-3 ورځې دي ور څه ولکو نو باباجي صاحب دغه ځکه پریکټیکلی هر څه کړو هغه وی چې ما د هغه ما سره ډېر خپل انټرویو دغه وکړه هغه وی چې ما د دې باباجي صاحب د دې اوس سفاره پروس کال نه مې شو چې زما ته وسه مسله وا او دې پیرول زما دونه وسو چې ما د خلکو لپاره هغه لزره په کاټن یاد کې یا 15000 یاد کې یا 2000 یاد کې دا فګر راته نو خو هغه چې ما د وبو پروګرام ولکړ او دا دکان مخې ته پرتی وي یو ځای کې خړې پرتی ور سړي به بوتل راغسته دا ایجنسی والو هغه دا خبر نو ګوره دغه مجاهده وي نو زه دغه خلکو ته وایم که هر پارټۍ والا ورکر دی که مشران دي که هر څوک دي په دې باندې کم از کم دا الزام نه لګوي ښه بل تو کتل چې ما وی چې دکانونه په زور بند کړي نو دوه تاجرانو مرکزی صدران هغې پکې تقریر وکړو هغې وی چې په موږ چا زبردستي نشته چې راغلي موږ راغلي یو موږ په دې کې د ختم نبوت د اصلي دفاع کوونکي خلک د دې لپاره او دغه مرکزی صدرانو نومونه ما په 400 کې تاجران اورېدلي دي چې هغوی باقاعده وي چې موږ د الیکشن به کوو او د تلتیفونه به کوو هغې کې خو موږ دا 2-3 صحافیان سینیر صحافیان چې هغوی پکې د شمولیت اعلان وکړو اقرار الحسن وکړو خلیل الرحمن وکړو اسامه طیب وکړو اقرار الحسن صاحب خو د پی ټی آی دپاره ښه فایټ کړی ولې د هغه جیالو څنګه چې د هرې پارټۍ کې یو وي یو کس یو هغه دپاره فایټ کوي بس هغه جمهوري حق دی خو اقرار حسن صاحب چې دی نو هغه چې هغه وی چې یاره ما هغه یو جمله استعمال کړه جمله ما غالبا سفیر زه به د سفیر په تور باندې ټیلپي لکار آینده کوم وی کمانه صدقه او ځان له آخرت خکو او ناتم پکې وي خز ډاکټر محمد شفیق صاحب سره د خلکو مینه ډاکټر شفیق صاحب سره خو د خلکو هغه مینه خو چې مونږ ولیده خو هغه مونږ لفان صاحب وایو چې د کلي خور چې دا هغه وي لږ داسې بدرنګه وي که نه بدرنګه ني اټیک وي خو چې دا بل ځای ته لاړی شي ویده وګوره ویده هغه پلانکي کلي رور دی خور ده که نه شفیق صاحب چې دی د خلکو سره مینه او تاسو یو خبره مو کړه چې هغه په کوم لیست کې اچولی دی لکه تقریرونه ختمیږي او د هغه درېیم نه بس اخري تقریر دوه پاتې وو درېیم پسې د پکې وو د دا تقریر وکړو د هغه خلکو چې هغه استقبالیه وکړه د هغه ته هغه کلیپینګ نه سوري هلته خو کلیپینګ نه دا خبر دغه خو هلته یو عجیبه کیفیت دی درې ورځو کې لکه موږ ما خو مثالونه ورکړه که نه د عمرې د ریوند او بیا دا چې ما وکتل لکه یو جلسې جلوس له چې ته لاړ شي که نه نو غټه نقصان پکې زموږ د مسلمانانو دا وي چې موږ نه پکې لمونځونه قضا کړي دغلته ما دا دغه کړه چې دغلته لمونځ قضا کېدل نشته قضا کولو ته یې پرېږدیم نو درته وایي او چې سره کم خوا کې ناستي اټو نماز پړو لکه دا بیا کارکون چې څنګه اقرار الحسن وي که نه نو دا د خوراک نه راغلي وو چا پکې داسې څه دا ټینګ تا کتل چې ډېر غریب خو غالبا چې په اخر دا موږ سره چې کوم په چې پیدل تلو خو په کمه تلو یو را سره پکې یو یاره ډېر پتنګ او आवाज امکان نه کوو دغه سره یو عجیبه مینه وه دغه سره د خوراک ته ووایو نو یاره زه چې موږ په اخري ورځ چې کله وو نو تاسو وې
زما په خیال سحر مونږه ناشته چې وکړه نو بیا مونږه ماسخوتن 10 بجې غالبا چې روټۍ وخوړه چې راتلو واپس کې د رزق هم پکې هلته مطلب تا ته دا نه محسوسېږي چې یاره زه اوږې شوم زه تږې شوم والله که دا پکې محسوسېږي کني هلته موسم چې دی او بله خبره خدای پاک هغې باندې دا رحم وکړو چې باران ورته نه شو ما ورته که دلته باران شي وایي باران یې مونږه کمیسونه ورته وباسو داسې خلک قرباني دې ځای نه خوځو نه او بل دا اکثر چې د مشر تقریر شروع شي نو د خلکه روانېږي نو څه دې ولیدل هغې کې خو چې رواني ګورې جي د هغې ما 2 خبرې هلته نوټ کړي دي دا 3 ورځې چې د هغې کوم جلسګاه ته راځي نو په لا اله او چې ځې نو په لا اله لکه څنګه هغه تبلیغیان حضرات وایي که نه وایي چې د لارې خیسه که نه نو هغه شیزه هلته دا شیز دغه د دغه شیز ما خو دا 2 شیزونه او سکیورټي تالاشي به په کومه طریقه تالاشي خو دا په ګپ شپ کې نه په ګپ شپ کې په پیار محبت کې بیک فیم لټاو بیک فیم لټاو او تاسو په او بیا د هغې مونږ دا شکریا ادا کوو چې مونږ به ورته د شفیق امین صاحب نوم واخیست چې مونږ د هغه د ځای یو نو مونږ ملګري پیدا کړو بیا به مونږ ته وایي چې نه هر ګوټ کې چې نوم واخیست مونږ ښه ډایرکټ ګرځي او بیا مونږ د هغې ملت ته صحافي څه حیثیت نه و لکونه خلکو او نه او صحافیانو وطني څه لیکلي ما صرف دغه وویږي چې د شفیق امین صاحب مېلمانه یو او د هغه د حلقې یو نو بیا به موږ سره صبر شانتي انداز کې دغه کوو نو لکه دی پورې وایي چې دغه خلک او دا کوم مذهبي خلکو کې او دغه مذهبي خلک 2 جماعتونه یې زموږ بلکې 3 دي دلته 2-3 جماعتونه مذهبي دي او چې کم ریل معنا د ختم نبوت لپاره کم خلک فایټ کوي نه تحریک لبیک صحیح مرجان علي خبرې خو ډېرې دي داسې ډېر سوالونه نور هم دي چې هغه به انشاءالله چېرته بله موقع وي په هغې به وکړو خو موقع یې درکړه یا راتلونکي دې اراده وکړه نو څه دی علم خان صاحب تاسو خو دا خبره وکړه دا ملګري به دا دغه کوي خو زه هم دا شي ته مه کاټ کوې ځکه چې تا خبره وکړه د وسایلو نو موږ خو دلته ډېر کمزوري خلک یو دغه او موږ هغه توان نشو لرلی چې یو الیکشن وکړو دغه وکړو او دلته هغه خلکو کې دې خلکو کې هغه جمهوریت نشته جمهوریت څه ته وایي جمهوریت زمونږ دلته بدقسمتۍ نه دا دی چې علف خان شیرپور صاحب سره له 20 ټوپکمارانې 2-3 ګاډي ورسره روانې ته مخکې ویل لکه خان را روانې دله زیات تر زمونږ کله که مونږ دغه شیز نه راووتو او تاسو د علاقې د دغه دپاره دغه جوړ کړ خپل ممبر خو دا نه چې دغه سره ټوپک وي یا وسایل وي ورسره خو نښه الیکشن کمیشن نښه ورکړي چې ټرین نښه ده یا مطلب دا د بل نښه ده یا بل نښه ده کرین داسې دی چې دا خځلې مزلې چې اوچتې کړي نو هم خبره ده ډېر وخت چې دا خلک مختلفو دغه باندې روان دي خبره دي نه یو چانس ورکول پکار جاوید صاحب به ډرایور یو محمد صاحب کلندر او کرین به چې کم دی کرین به یو شوق کوي او محبوب به د شاته را روان محبوب خبره نه لکه بیماری ده لکه دې کې هغه لپاره به دعا کوو چې خدای پاک صحت ورکړي خو خبره دا ده چې دغه وسایل په الحال موږ نشو دغه کوی چې که موقع راکړه نو خدای پاک دې وکړي چې په هغې د خدای پاک دغه وایي چې ښه لکه مطلب دا وسایل او دغه راکړي نو ولې دا الیکشن یې وایي دا خانان به دغې سملو ته ځي ولې زه حق نه لرم ته حق نه لرې نو الیکشن خو مېړه غواړي او ټیلپي نه او الیکشن د هرې پارټۍ دی چې کوم خوړه مې غواړي نه د هرې پارټۍ نه دونه خبرې چې نه لکه غواړو خو نه ورکوي که نه خو نه ورکوي خو فرض که ټیلپي دله ټیکټ درکړه ټیلپي دله ټیکټ درکړه او ټیلپي دله نو بالکل الیکشن حکومت خو ما تاسو ته ړومبې دغه خبره وسایل کم دي که نه کو زه اوس ما چا پسې مطلب دا اوټ لازم او زه دا دغه نه موټر سایکل کې خو تیل کنه تیل خو پکې اوس سایکل هم په 35-40 هزار روپۍ دی دې ګرځي به مړه نو ما د جاوید صاحب موټر سایکل دغه پر اغلوم پټ کبه هم لراولي بس پاغي باندې به ګرځو نه نو موټر سایکل خبره ټیک ته خو پاغي کې به تیل خاچو الله دې وکړي چې خدای زه درخواست ورکنو خیر دی مړه خدای به وسایل هم پیدا کړي او الله دې وکړي ولې هلته کې خلک نه وي ډېرو خلکو وي تقدیر هم بدل شو لکه ګوره خو باباجي صاحب له دومره خلکو دا مینه کوي که نه وي د باباجي صاحب کراماتو کې ورته ویډیو کرامات ښیم یو عالم پکې تقریر کو چې دا دومره خلکه 6 کالو کې د پارټي څومره د پنجاب کې دومره خلک بل چا سره شته په سند کې په اسمبلی کې 3 کسه دي
یاره لکه ډېر په کم وخت کې دا پارټي نو دغه کرامات دي چې په فیض آباد درنه چې شفیق صاحب څنګه په تقریر کې وي چې دا په هغه په جون ویلو چې فیض آباد درنه به ستاسو غاړې خار کېږي. نن چیف جسټس هم په هغې خبرې کوي، یو ځای کې صرف په فیض آباد خبرې روانې ګورې نه فیض غني دې ځای ته ورسو. نو بس اصل کې د مشران خدا غلطۍ شوي دي که نه چې ظلم جبر ورته شوی هسې خو په سوشل میډیا وه یو کلار راتلم زما پیج بند شو تا خو وی که او زه دا یو دا وایم چې لکه اوس د دوی دا چې کوم سوشل میډیا ده یا مطلب دا د الکترونیک میډیا ټولو باندې دې باندې پابندی دی. نو یو خو دې دغه ته ویل غواړي چې کم از کم په دوی خو هم رحم وکړي، دا خو یو جمهوري پارټي ده او څنګه چې مذهبي پارټۍ لته نورو له اجازت ورکړي دوی له هم ورکړي که نه دې پکې څه دغه کوي ستاسو خلاف یاره د ورسره خو دوی له ورکړه نو دا ته یم خو شفاف انتخابات وشي که نه نو په ټول پاکستان کې یاره خو هغه یې که نه چې ګوره چې د ادارو خلاف څوک لګیا وي یا مطلب دا د خپل ملک خلاف دا هغوی خو ډېره ښه ناره ده اسلام پاکستان او پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله دقه د هغې هم ناره ده او د نور مذهبي پارټو هم ناره ده دوکه او فراډ نه مني. نو پکاري چې ډیره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو مرجان علي دغه څو خبرې وکړې انشاءالله نورې خبرې پاتې شوې هغه هم کوو خو راتلونکي د 400 د هر حلقې نه ټیلپي چې کوم دی امیدوار ودرول غواړي داسې خواهشمن وي چې هغه وایي چې په صحیح معنو کې په حقیقي معنو کې په بیانیه کې ملاوټ نه وي خودغرضي پکې نه وي مفاد پرستي پکې نه وي نور چې اجابات شریف ته ځې که نه مفاد پرستۍ او د ساز او د روغ چې کوم دی فرق ډېر واضحه کېږي. نو خو داسې څوک وي چې الیکشن وکړم نو دور راتلونکي د ټیلپي دی راځئ هغې ملګرتیا وکړئ. مننه.